د پاکستان او افغانستان په سیریز کې یو ډېره غټه تبدیلی مخې له راغلې ده. د پاکستان او افغانستان ټي 20 سیریز کیجول شو د دې کال په 8مه میاشت کې، یعنی 2 میاشتې پس د پاکستان او د افغانستان ټي 20 سیریز چې هغه کې اوس پاکستان کرکټ بورډ او افغانستان کرکټ بورډ دواړو په شریک باندې یو ډېره غټه تبدیلی کړې ده. یو اے ای ټیم پکې هم راچولې دي. ولې راچولې دي؟ د دې فائدہ به د دواړو د درې وړو لوبډلو د څومره وي مکمل ډیټیل سره په خبره کوي. پاکستان کرکټ بورډ او افغانستان کرکټ بورډ دا فیصله کړې ده چې زموږ رقم سیریز په دې کې به موږ ځان سره د یو ای لوبډله هم ورواچو. مطلب دا سیریز به موږ ټرای نیشن سیریز لا منتقل کو. ټرای نیشن سیریز کې به دا موږ کنورټ کو او دا سیریز به موږ په یو ای ای کې یعنی په دوبۍ کې دا سیریز کو. دا مخکې په پاکستان کې سکیجولو هوسټینګ پاکستان سره، یعنی ملما ملک چې کوم افغانستان او کوربا پاکستانو. نو اوس دوی وایي چې راشه دا سیریز به هم په یو ای ای کې کو او د یو ای لوبډله به هم ځان سره په دې سیریز کې شامل کو. فائدې څه ده؟ فائدې دا چې راتلونکي کم ایشیا کپ ته ټي 20 فارمیټ کې دی او دا ایکسپیکټډ ده چې دا ایشیا کپ په دوبۍ کې وشي ځکه هوسټینګ انډیا سره دی. خو د پاکستان لوبډله انډیا ته ځینه نو دوی به بیا کوشش کوي چې دا هوسټینګ دا د نیوټرل وینیو ته منتقل کی، مطلب دا ایشیا کپ. نو زیات چانسز دي چې دا ایشیا کپ په یو ای ای کې وشي. نو یو ای ای کې کپ کې دوه په وجه باندې افغانستان لوبډلې ته هم دا فائدہ چې په یو ای کنډیشن باندې گیم وکي. په اگست نه پس بل میاشت کې به ایشیا کپ شروع کیږي. لکه افغانستان د پاکستان دا سیریز شي ورپسې بل میاشت کې به ایشیا کپ شروع کیږي. نو دوی وایي راشه ځان سره به یو ای هم شامل کو. دا میچونه به موږ په یو ای کې وکړو. یو خو به ټرای نیشن سیریز شي، عوامو به پکې هم دلچسپي پیدا شي او موږ به پکې هم زیات کرکټ کو. غټه فائدہ پکې دا ده چې موږ به د یو ای په کنډیشن باندې لګ عادت شو، د یو ای کنډیشن نه به لګ واقف شو. ځکه راتلونکي چې کوم ایشیا کپ ته هغه ایکسپیکټډ ده چې هغه په یو ای ای کې وشي. نو دوی وایي چې راشه دا زموږ ډبل فائدہ بشي. یو خو به دلته موږ کنډیشن سره عادت شو او یو بل درې ملکونو یو زبردست سیریز وکړو چې عوامو ته به هم فائدہ ملو شي. په یو ای کې چې کله دا سیریز کیږي نو ښکارا خبره ده چې د یو ای ټیم پکې شرکت کوي. د یو ای سپورټران به هم ګراوند ته راځي. په یو ای کې افغانستان خلک هم ډیر زیات دي، د پاکستان خلک هم ډیر زیات دي. نو کراوډ چې کم دی ګراوند ته په غاڼه تعداد کې راځي. نو ګرم میچز به عوامو ته قتلو ته ملاويږي. د پاکستان کرکټ فینز ته او د افغانستان کرکټ فینز ته او د یو ای کرکټ فینز ته به یو ګرم او یو تریننګ ټورنمنت غونته ملو شي، یو ګرم او یو تریننګ سیریز به قتلو د لپاره ملو شي. نو عوام به भरपूर फायदा هم چته کی او ورسره به عمدغه درې وړه لوبډلې چې کوم دی به هم फायदा چته کی د کنډیشن نه او چې کوم د دوبۍ پیچز دي دا غینا او سیریز به هم انجوای کیږي. نو دا اوس پاکستان او افغانستان په دې سیریز کې یو غټه تبدیلی کړې ده. دواړو میټینګ کړې ده او په دې میټینګ کې په دې خبره اګری شوې دي چې دا سیریز به موږ ټرای نیشن سیریز ته کنورټ کو. نو تاسو دې حواله سره رائے درئ آیا افغانستان او پاکستان چې دا کومه فیصله وکړه دواړو بورډونو د دواړو ملکونو بورډونو دا کومه فیصله وکړه دا تاسو په خیال ښه فیصله ده کنه؟ زما په خیال خو ښه فیصله ده، خو تاسو هم کمنټ وکړئ.